کوم سکیمونه په دې ځای کې د دغه دفترو د بارامن چیرمن او مونږ یو ځای دې ځای کې دې کمره کې یو پریس کانفرنس کړی و، ما ته اوس هم یاد دی، او په هغې کې مونږ د هغه نه دا مطالبه کړې وه د هغه سټل ام پی ای نه چې کوم کارونه په هغه وخت کې سکندر یاد خان شیرپور صاحب په 2017 کې ای ډي پي سکیمونو، یو پکې د پاټلۍ دا روډو، یو پکې د چینې دا روډو، یو پکې د قاسم خان کلینواله شیخ ګلاب کلي پورې روډو، یو پکې د اخون بابا روډو، چې هغه پریس کانفرنس او احتجاجونه مونږ دې لپاره کول چې دا کم کار هغه منظور کړی دی، ټینډر یې شوی دی، ټیکادار ته پیسې میلو شوي دي، دا کار ولې نه کېږي؟ د خبرې مطلب مې دا دی ملګرو چې مونږ د بار سړی ټک لکې ټک په بجلی کې مونږ وسېځلو، تاسو وکتل په ګیس کې مونږ وسېځلو، الان کې دا بجلی دلته راوستل، دا ستنې، دا ټرانسفرمرې، دا ګیس خورون زمانه تاسو ته ښه پته ده، زه پرې خبرې نه کوم په دې باندې، خو زمونږ هغه شی چې زمونږ مشرانو روستیو په مونږ باندې بالکل هغه د مهربانۍ مور سلوک چې څه ته وایي دې شرپاوالو سره دې منسټرانو چې دوی په صوبه کې په وفاق حکومت و هغه شی یې مونږ سره وکړو. انشاءالله د الیکشن را روان دی، دې ته به ټول یو کېږو، خپلو خپلوانو پسې به ورځو، خپلو ملګرو پسې به ورځو، او که په دې شیرپور کې دي، که په زیم کې دي، که په دلخه کې دي، او جرګې به جوړو او خلک به په دې خبره پوهیو چې مونږ د بار سړی دا دی راغلی په مرکز کې حکومت او په دې صوبه کې حکومت و، خو مونږ سره به د مهربانۍ مور سلوک کوو. زه دې کې ډېر داسې کسان وینم چې په دې چوک کې به ما سره په احتجاج کې ولاړو، خو نه به زمونږ احتجاج کار کوو، نه به یو شي کار کوو. انشاءالله دا اوس چې کوم الیکشن را روان دی دا زمونږ د پښتو د غیرت د دې شیرپور د خاورې د خپل عزت دا به مونږ انشاءالله په دې طریقه د الیکشن انشاءالله خان مونږ ډېر کارونه کړي دي، نه په دې کې نوکرۍ غواړو، نه په دې کې سړکونه غواړو، خو انشاءالله پښتو به دې خلکو سره کوو. دا کم نهه کاله چې په مونږ دلته دا تکلیف تېر کړی دی چې په مونږ په ګیس او د بجلۍ کوم شی دلته تېر شو، دې خان یو کوشش وکړو په دې وړو کې. زه پکې په خپل هم دا کاکو امیر صاحب مونږ وابداخوس ته چیپ لتلي وو، دا بجلۍ مونږ ته ګنټه په ګنټه کړې وه، هلته کې د نورو کسانو حکومت و په دې مرکز کې ناست وو، د هغې مونږ پته ولګوله چې یاره الیکشن ورځې دا بجلي چلې ده، دا بجلي ولې ختمه شوه؟ هغې پسې خلکو ګوتې د دې ځای نه مخالفینو والوې او هغه شی ختم کړو. وروڼو انشاءالله دې الیکشن کې به راپاسو او خپلې میاندې خویندې دا به په عزت بوځو او په عزت به یې راولو، هغې به هم راوباسو، په خپله به هم راوباسو، خپل مشران به پولیس سټیشن ته بوځو او ورته به ښیو څنګه چې زموږ مشرانو خولی وو او دلته یې وزیر اعلیتوب راوړی دی، دلته یې وزیر داخله راوړی دی. انشاءالله مونږ به ټول راپاسو مشترکه او د بار خلکو ته به دا ښیو چې شیرپاوال یو شي د دوی مقابله بیا څوک هم نشي کولی. ملګرو ستاسو د ښار منځ کې خایل کېږم هم نه، دا نهه کاله زموږ په دې هم ډېرې غوټې تېرې شوې، خلکو به دا کار وي او چې لا به